ته به وفد او جرګه هم لېږله د اسلام دعوت به ورکوو په دې سلسله کې پیغمبر علیه السلام پښتنو ته هم جرګه رالېږلې وه اته صحابه کرامو جرګه پښتنو ته راغلې ده او د اتو صحابه کرامو د جرګې مشر خالد ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ د پښتنو د پښتون نوم نو په هغه وخت کې او پښتانه اصل کې د یعقوب علیه السلام 12 زامنو او د 12 زامنو بچي لوی لوی قبیلې 12 وې نو په هغې کې د 2 زامنو اولاد د مصر نه افغانستان ته راغلي او هغه د 2 زامنو اولاد کوه سلیمان د دې علاقې نوم دی د غرونو یو سلسله ده د کشمیر د پاکستان او افغانستان دا د غرونو سلسله دی ټوله ته کوه سلیمان وایي افغانستان کې کوه سلیمان سره د یعقوب علیه السلام د 2 زامنو اولاد دیره شو او نوم یې و بني اسرائیل بیا په مصر باندې یو ظالم بادشاه راغی بخت نصر نوم یې و او هغه بني اسرائیلو باندې ظلمونه شروع کړل ظلمي ځوانان یې قتل کړل او بوډاګان او ماشومان یې هغه قید و بند کې راوستل غلامان یې کړل او آخر کې د زنانو بېعزتۍ ته لاس واچو نو د مصر بني اسرائیل تنګ شو چې دا ظالم خو زموږ د زنانو بېعزتي کوي او یوازې ورسره جنګ کولی نه شو نو افغانستان کې چې زموږ خپلوان دي هغې له بلار شو ابه ځان سره یو ځای کړو په شریکه به د سره جنګ وکړو بخت نصر به ځان خلاص کړو نو د مصر بني اسرائیل افغانستان کې بني اسرائیل راغلل او دوی ته جړه وکړله او بیا ورته په دې جاړو نه چې زموږ زلمي قتل شو په دې نه جاړو چې ځوانان او بوډاګان او ماشومان زموږ غلامان جاړو په دې چې بخت نصر زموږ د زنانو بېعزتي کول غواړي نو په افغانستان کې چې کوم بني اسرائیل دي هغوی آه و فغان وکړه آه و فغان یو غوغا یې جوړه کړه ښه موږ به لا جمدي یو بخت نصر به زموږ د زنانو بېعزتي کوي د دې آه و فغان د وجې نه د دوی نوم شو افغان د پښتون نوم لا شته نه اوس افغان نوم ولګېده او چې کله پیغمبر علیه السلام افغانانو ته جرګه راولېږله د اتو صحابه کرامو د خالد ابن عبدالله په مشرۍ کې نو دا جرګه د صحابه کرامو افغانانو سره ملو شوله د پیغمبر علیه السلام پیغام یې راورسو نو افغانانو د پیغمبر علیه السلام د جرګې خو قدر عزت وکړو او بیا ورته وی کوم مشر چې تاسو رالیږلی من هغه سره اول ملاقات کوو وروسته به فیصله کوو صحابه کرام ورته ډېره ښه ده من سره لاړ شئ نو افغانان مدینې منورې ته لاړل پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وشو او هلته هم دې افغانانو ډېرې ښکلې خبرې وکړې افغانانو ښکلې خبرې وکړې نو پیغمبر علیه السلام د دوی په باره کې وفرمایل اولئک فتحان الاسلام په دې سیند کې دا کشتۍ چې ګرځي نو د دې ګیر چاپېره 4 دیوالونه دي یو وړه کوټګۍ مخکې وي یو وړه کوټګۍ رشته وي او لاندې اوبو طرف ته چې کومه تخته لګېدلې ده نو په عربۍ کې دغې تختې ته وایي فتحان پیغمبر علیه السلام دا اسلام د یوې کشتۍ سره مشابه کړ او پښتانه د دغې اسلامي کشتۍ پشتي ده اولئک فتحان الاسلام
پښتانه چې په د اسلامي کشته پشتي ده. اوس دا لفظ فتحان الاسلام د مدینه منورې نه چې افغانستان پورې دا خلک راتلل نو په لاره دا ټکې بدلېده را بدلېده، ترمیم پکې کېده. نو چې افغانستان ته رالل نو دغه پښتانه د نورو خلکو ته ملګري ته چې پیغمبر علیه السلام زموږ په باره کې دا وفرمیل اولئکه پختان الاسلام، دا فتحان په ځای پختان لفظ دوی بدل کړ. او بیا دا پختان لفظ دینون کې پښتنو بیا قلقله وکړه پښتانه، نو بیا ترې وروسته پښتانه جوړ شو. او بیا دا لفظ د سند او د پنجاب په دې لار باندې چې روانو نو سند پنجاب کې خلکو وی چې پیغمبر علیه السلام د دې په باره کې وی چې اولئکه پټان الاسلام، د فتحان نه پټان جوړ کړ. نو بیا دا پښتانه دوه قسمه دي، یو پښتو وی یو پښتو نه وی. چې پښتو وی نه هغې ته افغان پټان وی، او چې پښتو نه وی هغې ته راجپوت پټان وی. نو دا سند او پنجاب کې چې دا خان لفظ پورې لګېدلی دی دا راجپوت پټان دي، د فتحان نه پټان جوړ شوی دی. نو پښتنو په یو ځل اسلام قبول کړی دی او پیغمبر علیه السلام د پښتنو ښکلې صفت بیان کړي چې دا خو د اسلامي کشته پشتي ده. دې نه پس به هم صحابه کرام راتلل زموږ د علاقو ته. 35 هجري کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې صحابه کرام راغلي دي زموږ د علاقې ته، د پښتنو علاقې ته اسلام را رسولی دی. دې نه پس به هم صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام دا به د افغانستان د طرف نه زموږ د علاقې ته راتلل. پاکستان چې جوړ نو په شریکه دې ته به هندوستان وي. نو هندوستان ته به دا خلک راتلل. نو دا محمود غزنوي د مسلمانانو بادشاه و او د ده پلار ناصر الدین امیر سبکتګین و. او په افغانستان کې لغمان او ننګرهار کې هندوانو ورسره جګړه ولګوله. د هندوانو مشر راجا جیپال، د پلار نوم یې انن پال، دی هلته افغانستان کې مسلمانانو سره جګړه وکړله. د مسلمانانو لښکر 60,000 او د هندوانو لښکر 3 لکه، خو د 60,000 مسلمانانو 3 لکه هندوان د افغانستان نه د لغمان او د ننګرهار نه اټکه پورې روزغلول. او اټک سره راجا جیپال په اټک پل پورې ورته لاړ او تښتېد او جنګ یې بیله. په دې ځای باندې د محمود غزنوي د پلار حکومت جوړ شو. او هغه 60,000 لښکر چې و نو په هغې کې 50,000 واپس کړل او 10,000 د امن نظام قایمولو دپاره یې په حال پرېښودل. او په دې 10,000 کې یو په 400 کې قاضي مقرر کړ، د هغې نوم دی علي، او بل یې په مردان کې قاضي مقرر کړ، د هغه نوم دی یوسف. دا 2 قاضیان پلار او زوی دا د محمود غزنوي پلار دلته کې پرېښودل د شریعت د فیصلو دپاره، د امن د نظام قایمولو دپاره. 9 میاشتې هندوانو بیا د جنګ تیاری وکړو او راجا جیپال حمله ته ځان جوړ کړ. د دې مسلمانانو افغانستان ته اطلاع ورکړله محمود غزنوي پلار وفات شوی و او محمود غزنوي بادشاه شو. محمود غزنوي راټینګې کې بیا ورپسې درلم. ورپسې چې بیا راغی نو اټک سره راجا جیپال یې ونیوه، لاس خپې یې ونه وتړل، افغانستان ته یې بوتو. او په دې ځای باندې د محمود غزنوي حکومت جوړ شو او د 400 قاضي د هندوانو د لاسه په 400 کې شهید شو. د 400 مقبره کې دفن دی، بابا صاحب ورته وایي. او د مردان قاضي یوسف
هغه د بغداد په مقبره کې هغه هلته دفن دی، هغه شهید شو. هندوستان باندې بیا محمود غزنوي 18 حملې وکړلې او ټول هندوستان چې هغه په خپله قبضه کې راوست، حکومت یې پرې جوړ شو. نو دې بزرګانو موږ ته قرآن را رسولی دی او خپله ذمهواري پوره